السلام علیکم ملګرو. په دې سکرین به د عالم تاسو تخکاری د علماء دیوبند سره تعلق د انتهایی معتدل عالم دی. د یو څو خبرې کړې دي د مفتی منیر شاکر صاحب په باره کې، نو دا خامخا واورئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ. او د مفتی منیر شاکر صاحب حکم یې بیان کړی دی چې په هغه کې څه کارنامې وي، نو دا خامخا واورئ. دا اوس پېښور کې یو سړی دماکه کې مړ شو، نو په داسې مرګ موږ د هغه خفه یو کار سو. دا هغه د کافر ولې نه، خو د هغه دپاره په داسې مرګ باندې موږ خفه یو چې داسې د نه انسانیت ته د امني، لیکن هغه د هیرو په طور باندې دنیا ته پیش کول چې دا خلک د ده بیانات واوري، نو د هغه محترم عیزانو احتمالات د کفر چې څومره دي دا تقریبا هغه کې راغلي. ځکه د حدیثو نه مکمل منکر. ما هغه ورځ یو کلپ په خپله باندې واورېد چې هغه مولوي صاحب دغه ترغیب ورکو چې تاسو د غلام محمد پرویزي کتابونه ګورئ، دا ډېر قابل ترین سړی، منکر حدیث، متفقه منکر حدیث غلام محمد پرویزي، وایي د کتابونه تاسو چې کوم ځای صاحب ګورئ. صحاح سته مسلم بخاري، وایي دا د مجوسو کتابونه دي، دا د مسلمانانو نه چې دا د لرې کړو خبره ختمه شوه. اما غول کې خو یو میم دی چې هغه دې هم ته لرې کړو، نو باقي څه پاتې شو. لہذا محترم چې بخاري هم زما نه دی، مسلم هم زما نه دی. نو دا قسمه فتنې نن که په کور کې عالمي هغه باندې خبرې چې وایي دا هغه غل دی او که دا چې کوم دی صاحب مولا دی، نو تاسو ته درخواست دا دی تاسو باندې الله چې کوم دی ډېر لوی فضل و کرم وکړه. دا ښکلې اداره دلته هم د بلډنګ په اعتبار سره، هم د دیني علومو په اعتبار سره، او تاسو چې په کومه لار راننوتی نو تاسو ته اندازه لګي چې ستا د لور خور په پړوني او په بورقه باندې هم د استاز نظر چې کوم دی نه لګي. هغه کوټګۍ کې ورته شاته ناست دي او د هغې نه چې کوم دی صاحب دا ورته پته هم نه لګي چې ما ته شاګردانې پنځه ناستې دي او که لس ناستې دي، او دا مشرې زنانه دي او که دا جینکۍ دي، نومونه هم وله نه ورځي. وایي بنت پلانکۍ او بنت پلانکۍ، د پلانکي لور او د پلانکي لور نوم چې کوم دی دا څه دی، دا هم وله چې کوم دی صاحب نه ورځي. دا نظام تاسو موږ ته په بل ځای کې په یو تعلیمي اداره کې چې کوم دی وښایي چې ستا د لور خور د عزت د هغې دومره لحاظ په بله اداره کې چې کوم دی ساتلی کېږي، د هغې کولی شي، خو دا هغې چې کوم دی صاحب کوي. د موږ علماو سره خو وسایل هم نه، موږ د کمو وسایلو باوجود الحمدلله په دې ځای کې د حیا تعلیم ورته دا ملو شي. بیا به انشاءالله دا جینۍ دا چې د دې مدرسې نه وځي دا به په عمر کې دا بورقه د سر نه لر نه کي، دا به د غیر محرم سره چرته کې ملاقات چې کوم دی اونه کی. بله ورځ هم یو امي سړی دی، فوج نه ریټیر شوی دی، لوري چې کوم دی نو هغه په مدرسه کې سبق وی دلته خنسا کې، ما ته هغه فوجي وی دا والدې تله وایي زه ول اکثر پیزار راوړم بیا اخوا دی خو وایي ډېر مینت مې هغه لور ته وکړو چې تم ورسره لاړه شه چې بچیه چې پالته وخت وایي ما ته وایي چې بابا زه خو اوس طالب یم، نو زه به اوس دوکاندار له ورځم هلته به زه دا پیزار په خپو کوم. لہذا محترم عیزانو نن خو ورته نمبر هم پرېږدي، دویم موبایل چې دا کم په بډ بابا کې کپړې خرڅوي که نه هغې سره دوه موبایلي ښه یو خصوصي هغې باندې د شپې یولسو نه پس رابطي. ما هغه یو ته ووایي زما شاګردو ما دا نمبر یې تاسو څنګه تیلی، ما ته وایي دا په خپله پرېږدي چې که بیا سا خوا دې خو چې مونږ تا ته رنګ کوو، ځکه هغې داسې هلکان هلته کینولي چې هغه محترم عیزانو. نو دا ټول تاسو باندې باغوان باندې مولی ټیپر خرڅول دي، تاسو دا خبرې کوم ځکه تاسو ښه واقف یې. نو هغه ما ته ووایي چې د مدرسې دا برکت دی چې لور ته زه وایم چې لاړه شه بازار کې دله جامې والي د مور سره لم د مور سره هغه نه ځي چې دا شی نشم کولی. بابا زه اوس قرآن او حدیث ویم، د پردو نارینهو نظر به هلته ما باندې چې کوم دی صاحب لګي. نو لہذا تاسو درانه پښتانه یې او د هر پښتون دا ماحول خوښي چې زما کور کې د دا ماحولي